که د بوده پورې زموږ د ټول نه غټه مطالبه دا ده چې ایم ایس ټي فلفور بدل کړی شي. میټینګ وشو د هغې کې موږ باقاعده چې دی دا اعلان وشو چې موږ به د پیر د ورځې نه 1 ګنټه د واردون نه د ډیوټۍ بایکاټ کړو او په دې هسپتال کې دلته نور ډېر شی مسلې دي که زموږ مطالبات منظور نه شو موږ د هسپتال چې څومره دلته مسلې دي هغه د ایم ایس جوړې کړي دي هغه یونیورسټي جوړې کړي دي هغې کې هسپتال صفر دی په هغې کې ایمرجنسي صفر ده په هغې کې هغه موږ بیا په ټاکه کوو که زموږ دا مطالبات زموږ لومړی مطالبه ایم ایس ټي فورا بدل کړی شي. نرس اسوسییشن ضمیر خان صدر بنیر نرسنګ اسوسییشن زموږ پیپل سټاف زموږ ملګري او زموږ د نرسنګ کمیونټي نور ملګري موږ ستاسو ټول د میډیا د ملګرو انتهایی ډېره شکریا ادا کوو موږ مو ټایم راکړو او زموږ خبرې موږ تاسو ته خپل پیغام چې زموږ سره کوم زیاتې کېږي په هسپتال کې هغه موږ تاسو ته په شارټ میسج کې ډیلیور کوو چې زموږ مسله چې دی د تیر تقریبا د اختر نه مخکې شروع شوې ده او زموږ څه مطالباتو موږ یې مې صرف بار کېښو چې په هغې کې په ایمرجنسي کې فیمیل واشروم سیکورټي مسله نرسنګ سپرډنټ آفس نرسنګ ډیوټي روسټر میں بھیجا مناخرت پرسنل هایرینګ په نوم باندې فیمیل سټاف او نو سټاف چې دی هغه ټارګټ کول او د مرضۍ بیان نه اخیستو بیا خصوصا زموږ یو سټاف چې بملا کماري ده د هغې زموږ د اقلیت سره تعلق دی او د سیک کمیونټي سره تعلق دی زموږ سټاف ته د هغې نه یې زبردستي او حراس کړې ده بیان یې ترې اخیستی دی هغې چې ته د دې خپل سټاف خلاف یو بیان ورکړه او چې دا دیو ما ته ویلي چې ته ډیوټي مه کوه ټیک ته جي او هغې د هغې دا حلفیه بیان دی تاسو ته موږ درکړو دا حلفیه بیان دی چې ما څه قسمه داسې دغه دی ورکړې ځان یې خپل دغه لیکلی او زما په جعلي دستخط یې کړلی دي دا ایمس او بیا د هغې په هغه بیان په اډر کې چې دا بیان یې اخیستی نو زموږ یو ریلیوینګ اډر زما او د سینیر نایب صدر او د صدر یو اډر یې پرون ریلیوینګ کړی نو موږ چې کوم دا مطالبات ستاسو مخکې پیش کړو په هغې کې د 13 جون نه په دې مطالباتو موږ احتجاج شروع کړو بلیک ریبن سټرایک او هغه د 19 جون پورې جاري و او په دې منځ کې چې دی ایم ایس دا سټاف هم ټارګټ کړی هغوی مختلف تارچر کړي چې زه به تا پلاني ځای ته بدل کړم ته به داسې بیان راکړې ته به داسې بیان راکړې یا به تاله به داسې ځای درکړم او تا به بیا ډیوټي سخته شي په هغې کې چې موږ کله دا مذاکرات د ایم ایس په موږ پسې جرګې رالېږلي او د ایمسانو زموږ ډیپټي میډیکل سپرډنټ صاحبان او زموږ ډاکټران ډاکټر ایریا صدر ډاکټر قادر خان صاحب موږ پسې ډېر 4 ځله راغلو او جرګه یې راوسته د پښتو ملک ته موږ جرګه ومنله زموږ چې کوم مطالبات و موږ ایم ایس صاحب او هغه سپرډنټ هغه ډیپټي سپرډنټ صاحبان زموږ نرسنګ سپرډنټ زموږ نرسنګ سپروایزر صاحبان دا ټول کېناستو او ایم ایس صاحب زموږ هغه مطالبات منوعا قبول کړو او بیا پریس ریلیز هم جاري کړو چې د نرسنګ اسوسییشن کوم مطالبات و هغه بالکل جایز و ما ومنل پریس ریلیز به تاسو له موږ درکړو ما هغه ومنل او دیو دا بالکل ټیک دي او موږ به بیا دا پکې مو کړو چې د آینده دپاره تاسو چې څومره ستاسو خلاف په څه قسمه انتقامي کاروایي نه کېږي او بیا موږ هغه جرګه یې موږ قبول کړه زموږ څو مطالبات هغې په ریټن کې راوستو د هغې مینټس به تاسو له موږ درکړو ایم ایس صاحب دستخط کړلي د پرونه پورې په هغې کې چې زموږ څه لوازماتو د هغې پورې پرونه پکې اډونه کړلي نو هغې د هغې نه وروستو چې دی بیا یې ولګېد پرون په 26 په 12 تاریخ یو اډر کړی د دې جرګې نه مخکې او هغه اډر یې پرون په 26 تاریخ موږ ته ډیلي ورکړو د هغې پرون په 2 بجې دا موږ سره اډر دی پرون په 2 بجې چې دی ایم ایس صاحب کور ته ته چوټي کوله نن چوټي وه هغه په داسې ټایم کې ډیلي ورکړو دا لکه په 12 تاریخ اډر شوی دی پرون 13 شو دا څو ورځې شوي 13-14 ورځې شو 14 ورځې شوي 14 ورځې بعد هغه اډر ډیلي ورکړو زموږ د ریلیوینګ هلکې جرګې سره کمنټمنټ شوی دی د ایمسانو په دې منځ کې جرګه ده تاسو د پریس ملګري د میډیا ملګري د هغه ډاکټرانو نه تپوس کولی شئ زموږ نه بغیر هغې کې ډاکټر فاروق ریاض صاحب ډاکټر فاروق ډګروالا او ډاکټر قادر خان صاحب انټي سپیشلیسټ دی او زموږ نور ملګري چې کوم دي یا زموږ سپروایزر صاحبان په هغه جرګه کې څومره خلک ناست د هغو نومونه به تاسو له موږ درکړو د هغو نه تپوس کولی شئ هغه به تاسو ته د دې جرګې حال احوال ووایي پرون پکې دا اډر وشو اوس دا خبره ده چې په دې کې د کورټ باقاعده اډر دی چې ایم ایس د 16 د ګزټډ افیسر د 16 ګزټ افیسر ډایرکټ ریلیوینګ اډر نشي کولی ته به زما خلاف انکوایري کنډکټ کوي هغه انکوایري به ډي جي ته لیږي بیا به ډي جي چې دی بیا به سیکرټري ایم ایس ډایرکټ دا په دې کې د باقاعده تاسو د
موږ به لایر نه باقاعده تاسو وګورئ های کورټ پروسیډینګ چې کوم دی په دې کې پای کې باقاعده اډر دی چې ایم ایس دا اډر نشي کولی دا اډر ایلیګل دی او دې په دې به موږ قانوني کاروایی هم کوو په دې به موږ د هغې نه وروسته زموږ په دې حال کې موږ نن زموږ د ټولو ملګرو ایمرجنسي میټینګ وشو د هغې کې موږ باقاعده چې دی دا اعلان وشو چې موږ به د پیر د ورځې نه 1 घंटा د واردون نه د ډیوټۍ بایکاټ کو د الیکټیو سرویسز ایمرجنسي نه ایمرجنسي کور به زموږ جاری د بوده پورې به زموږ دا بایکاټ وي که د بوده پورې زموږ د ټول نه غټه مطالبه دا ده چې ایم ایس ټي فیلفور بدل کړی شي ایم ایس ټي که نه موږ به د ډیوټۍ نه مکمل سرویسز وډراول ټول نرسینګ سټاف او په هغې کې زموږ سره د ینګ ډاکټر اسوسییشن ملګري اوس وو هغه به هم زموږ سره ملګري هغو ته د دې ټول حال احوال معلوم دی کلاس 4 ترې لانجه جوړه کړه هغو ته ډاکټر آی ډپارټمنټ مکمل ختم کو او چې دی بیا زموږ یوروډیولوژیست پوسټ ختم کو او دا ټول پوسټ د زموږ د مطالبات چې د هغې په وخت کې زموږ د دوه ملګرو لیوینګ اډر کړی دا اډر ایلیګل دی او زموږ ته نور ډېر شی مطالبات دي او په دې هسپتال کې دلته نور ډېر شی مسلې دي که زموږ مطالبات منظور نشو موږ د هسپتال چې څومره دننه مسلې دي هغه د ایم ایس جوړې کړلي هغه ایڈمنسټریشن جوړې کړلي هغې کې هسپتال سفر دی هغې کې ایمرجنسي سفر ده هغې کې هغه به موږ بیا په ټاکه کوو که زموږ دا مطالبات ونه زموږ لومړی مطالبه ایم ایس ټي فوراً بدل کړی شي زموږ ټول مطالبات دې منظور کړی شي او موږ د دیوال څخه نه لګي موږ به مکمل سرویس وډراول او دا احتجاج به موږ ټولو صوبې ته بیا خورو والسلام